بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 107 نمبر درس دی. د اسم تفضیل مشق هم شروع کړی دی. دریم نمبر سوال یې راکړی وای د دې اردو جملو عربي ولیکئ. اردو کې راله جملې راکړي وای د دې عربي ولیکئ. دې نه مخکې درس کې راله صیغې راکړې وې د دې ګردانونه پوره ولیکئ د اسم تفضیل، او بیا یې راله دویم نمبر سوال راکړی د عربۍ صیغې لیکلې وې وای د دې اردو ولیکئ، او اوس یې راله د اردو جملې راکړي وای د دې عربي ولیکئ. نو اوله جمله راله راکړي زیادہ سننے والے دو مرد. اسمع معنا ده زیادہ سننے والا ایک مرد، ډیر اوریدلو والا یو سړی. او اسمعان معنا ده ډیر اوریدلو والا دوه سړي. اسمعون او اسامع معنا ده ډیر اوریدلو والا ډیر سړي. نو زیادہ سننے والے دو مرد، نو دا اسمعون جوړ شوی دی. اسمعانی 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 معنی ده زیادہ سننے والے دو مرد، ډیر اوریدلو والا زیات اوریدلو والا ډیر سړي، زیات اوریدلو والا ډیر سړي. اسمعانی څه معنی ده زیات اوریدلو والا دوه سړي، دلته دوه سړي راکړي. نو اسمعانی معنی ده زیات اوریدلو والا دوه سړي. او اسمعون و اسامعو د دې دواړو صيغو معنی ده زیات اوریدلو والا ډیر سړي. ها اوس دویم نمبر سوال راکړي وای زیادہ مارنے والی دو عورتیں. زیادہ مارنے والے زیات وخلو والا دو خزی، زیات وخلو والا دو خزی. نو دا ازرب معنی دا زیات وخلو والا یو سړی، ٹھیک شو. او د دې مؤنث راځي زربا. زربا معنی دا زیات وخلو والا یو خزا. د دې زربا نه چې کله موږ تسنیه جوړو چې زیات وخلو والا دو خزی، نو دا با باندې به زبر ولګي او د یا سره به دا الف هم ولګي، زبر به په یا مواجه او آنی به ورسره ولګي، یعنی نون زیرنی به ورسره ولګي. زربیانی زربیانی معنی ده ډیر وخلو والا زیات وخلو والا دو خزی، یعنی زیادہ مارنے والی دو عورتیں. زربیانی زربیانی ٹھیک شو. اسی راله دریمه نمبر صیغه راکړي زیادہ جاننے والی سب عورتیں، یعنی زیات پیجندلو والا ډېرې ښځې، زیات پیجندلو والا ډېرې ښځې. نو ګورئ اعلم معنی ده اعلم زیات پیجندلو والا یو سړی. او د دې مؤنث راځي دا اسم تفضیل دی. اسم تفضیل اسم تفضیل د دې مؤنث اسم تفضیل راځي علما. علما علما معنی ده اعلم مذکر دی، علما د فعل په وزن باندې دا مؤنث دی. د دې علما د چې کله د جمع تسنیه جوړیږي نو په دې میم باندې با په دې دا میم باندې کړه زبر دی، دا په پړی زبر شي علما. او دا یا نه ده د سره په الف لګي تسنیه وشي دا. او د دې جمع راځي دا عمده دا نون چې لري کې کنه دا نون او صرف عقدتا ور سره ولګي علما یاتن. علمیاتن دا د جمع مؤنث صیغه ده. زیاد پیجندلو والا ډېرې ښځې، اردو کې وایي زیادہ جاننے والی سب عورتیں. نو دا زیادہ جاننے والی سب عورتیں. نو د دې به راشي علمیاتن هم راځي، علمیاتن. او د دې بله جمع راځي علمون. علمون نو که علمیاتن لیکي او که علمون لیکي دواړه لیکلی شي. د علمیاتن معنی ده زیاده جاننے والی سب عورتیں، ډېر زیات پیژندلو والا ډېرې ښځې. او د علمون معنی هم ده دا دواړه د جمع مؤنث صیغې دي. اوس څلورم نمبر راکړی زیاده سننے والے سب مرد، زیات اوریدلو والا ډېر سړي. نو ګورئ اسمع معنی ده زیات اوریدلو والا یو سړی. اسمعانی معنی ده د اسمعانی دی زیات پیژندلو زیات اوریدلو والا دوه سړي. او اسمعون ده د جوړیږي اسمعون. اسمعون اسمعون معنی ده زیات پیژندلو والا ډیر سړي. او د اسامع معنی ده د افاعل په وزن، د اسامع معنی ده ډیر سړي. نو د دې او د دې دوانو د معنی ده دا ډیر سړي او د اسامع. او د اسمعون معنی ده زیات اوریدلو والا ډیر سړي. نو د دې دوانو صيغو معنی ده زیات اوریدلو والا ډیر سړي. کته صرف اسمعون ولیکي نو د دې معنی ده صحیح ده بالکل زیات اوریدلو والا ډیر سړي. او کته اسامع ولیکي د دې معنی ده زیات اوریدلو والا ډیر سړي. نو دا موږ سره د اردو جملې راکړې د هغې عربي مو لیکله. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.